معتزله گمراه ډله هغوی به مولیان کتل او راغوستل به او تپوسونه به یې ته کول. نو که د هغوی خبره به یې وکړه نو عزت به یې ورکو، عهدې به یې ورکول، او که به یې مخالفت ته وکړو نو وال او ټکول او شرمول. یو ورځ ده پسې سپی لاړ چې قاضیان غوستې او بادشاه دربار لګېدلی تا غواړي. پیشو چې څه امتحان نانالي مجبوراً پاسې شاگردان هم ورسره پاسې. دی وای ما خو ځان ټینګ کړی ما چې سي هغه به حقه خبره به وای په لاره یو غل مخې را راغی. دا غل لا ته وایي قربان ته خبرې تا اصله غواړې؟ ما وی نیم خبر. وی تا نه امتحان علی وګوره ته یو وخت کې د مسلمانانو مشر یې، که غلطه خبر دې وکړه نو ټولو به پوزه پرېږدي شي. پام کوه د والو نه ونه یېرېږي. وی زه غل یم غل او 100 کرته په غلا کې نیولی شوی او دومره وال ټکول مې خوړلی دی، خو ما اوسه پورې د یو غلا اقرار نه دی کړی چې دا ما کړی دی. نو هسې نه چې په غلطه اقرار ونه کړي. نو دا عالم وایي ما زړه کې وي چې خدای یو غل سړی په غلطه دومره ټینګ دی او زه د خدای په دین کې سس شم. ما وروره غم مه کوه چې سي هغه به چې دربار ته ورسېدي، قاضیان ناست دي، بادشاه ناست دی. مشر قاضي صاحب راته وایي وی صاحب وایه د قرآن شریف په باره کې د څه عقیده ده؟ هغه وایي دا د خدای کلام دی، د خدای خبرې دي. که څوک دا د خدای کلام نه ګڼي هغه کافر دی. بس یخې اوبه پرې توی شو او رنګ یې تک زیړ شو. قاضیان هم او بادشاه ځکه هغوی د دې بلې عقیدې والا. قاضي صاحب بادشاه ته وی صاحب د دې سړي عقیده خرابه ده، دی خدای جسم ګڼي، خدای د انسان په شان ګڼي، کنه هغه خدا نه وي. خدای له خلو جبه ثابته ځکه خبرې خو بغیر د دینه نه کوي. وی سزا ورکړه. بادشاه وی ډېره ښه جلا دې راوغوسته او شاگردان اخوا ولاړ هغوی ته وی دلته به ولاړ لرې ولاړ. دې عجز لی لاسونه شاته وتړل او کوړو والا راغی. کوړې سختې کوړې وه، لاس والا په دې تړي چې کوړې ته لاس نه نو چې یو غزارې وو سخت دی وی بسم الله، چې دویم غزارې وو دی وی الحمدلله، چې دریم غزارې وو دی وی انا لله، چې څلورم وو دی وی لا حول ولا قوة الا بالله، چې پنځم وو دی وی القرآن کلام الله، قرآن د خدای خبرې دی، چې شپږم وو نو دی وی لن یصیبنا الا ما کتب الله، خدای چې څه مقرر کړي هغه به رارسي. د شپږمې سره پرتوغا خوشلید، پرتوګ به کمزور، چې پرتوغا خوشلید پرتوګ یې ښکته روان شو، لاسونه یې تړلي دي هغې ته لاس کولی نه شي. شاګردانو باندې م هیبت راغی چې خدای دا وال خو هم ډېر شرم دی او چې په دې لوی مجلس کې چې د پرتوګ لاړ شي وځي نو دا خو ډېر شرم دی. د عالم زر داسې بره وکتل او خدای ته یې څه سوال وکړ. پرتوګ په خپله روان شو، اوچت شو او ده پورې داسې کلک ونښت لکه سړی چې په خپله کلک وتړي، لکه رحمت خاوند. بیا یو کم دېرش غزاره ووه، یو کم دېرشو پورې خو ځان ټینګ کړو، خو سختې کوړې وې، دا مړې ټوله زخمي شوه او پرتوګ او کمیس باندې وینې را روانه شوه. نو په یو کم دېرشمه کوړه باندې را بېخوده را پرېوته. بادشاه وایي بس نور یې مه واخلئ.
چې بے خود را پریوت شاگردانو ته وی دی بوزه وړه هغه په هغه وخت کې چې سو پکټو ارسچو پای کې یو ورکور او بے خود او ده اوسم بغداد کې خاص د مذهب په سعودي عربو کې او اماراتو کې د لوی عالم د سلورم مذهب مشر نو چې په خود شو یو شاګر ورته وای قربان چې تو لګي او پر دوغاخ ته وشلې د پرتګ د ښکته روان شو مونږ سره په ډېر هیبت شو او خفګان نه باندې راغی خو تا براو کتل او سدي وای او پرتګ مونږ لیده چې تا پورون خط په خپله دروچت شو دا تاسو وای ما خدای ته سوال وکړ چې خدایه که زه په دې مسله کې په حق یم نو زما شرم محفوظ وساته ما بې عزته کېما ما ده عربی کې دعا داسې وویله یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما تريد اسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأت به اركان عرشك ان كنت على الصواب فلا تهتك لي ستره یا مهربان ذات یا د اسمانونو د ځمکو خالق یا چې ستا د ښکلې مخ په تجلو عرش روښانه دی که زه په دې مسله کې په حق یم نو چې خدایه زما پرده لاړه نه شي ما ده وویل نو خدای زما عزت وسه دا د خدای کلام او داسې بې وقوفو چې هلکه د خدای علم منی انسان کې علم بغیر د مازغو نه نه راځي او خدای په خپل علم کې مازغو سر ته حاجت نه لري د خدای طاقت منی په انسان کې طاقت په لاسونو او خپو کې راځي د خدای طاقت منی بې لاس او بې خپو د خدای لیدل منی د خدای اورېدل منی او لیدل او اورېدل خو په سترګو په غوږونو راځي خو هلته دا وایه چې د خدای لیدل هغه سترګو ته حاجت نه لري او د خدای اورېدل غوږونو ته حاجت نه لري دغه شان وایه د خدای کلام هم ژبې ته حاجت نه لري ټول صفت یې منی او دې کې هم شک دی هغه عالم خدای دومره عزت ورکړی د هغه په تاریخ کې چې وفات شو دو درې ځله پې د امتحان راغلی خدای یو بادشاه راغی ډېر ښکلی متوکل الله العباسي دا فتنې ختم کړه او توبې وکړه او قاضیان یې لرکړه او زمونږ د اهل سنتو مذهب هغه سرکاري مذهب شو نو وفات شو دا عالم نو دومره دنیا جنازې له راغلی وه چې بغداد ښار ټول بند سړکونه لارې کوڅې ډک دکانونه منډې بند هلته چې کوم اهل کتابو عیسایان یهودیان هندوان هغې هم تماشې له ووتل چې دا څنګه څومره جنازه ده او څومره دنیا ده نو د هغه په تاریخ کې لیکي چې د هغه د جنازې په لیدو 10,000 کافران خدای مسلمانان کړي دي په مرګ نه پس یې خدای کرامت څرګند 10,000 چې دا عجیبه شخص دی نو چې بیا خښ کې یو شاګرد خوب کې ولید وی صاحب ته خو وفات شوی که نه وی وفات شوی وی تا سره خدای پاک څه معامله وکړه نو دی ورته وایي چې خدای خو ما سره ډېر احسان وکړ خدای پاک زما روح حاضر کړ او ما ته وایي چې ای احمده تا ته زما په کتاب تکلیف در رسول شوی دی په دنیا کې ما یې خدای تا ته هر څه معلوم دی وی ښځه د خپل مخ نه حجاب لر کوم وی ما ته خدای پاک د خپل مخ دیدار بغیر پردو نصیب کړی دومره لوی عزت خدای ورکړ او مرقات کې د مشکات په شرح کې د هغه په تاریخ کې لیکي چې د هغه قبر کوم دی او خاریو کې خو مقبرې تنګې او قبرونو خوا ته خلک قبرونه وباسي
نو د ده د خبر خواته یو بل عالم خو 243 کاله پس نو چې دی بل عالم له خبر کنهسته او لحد یو خده د لحد سرګند شو چې لحد سرګند شو ګوري چې بالکل صحیح سالم روغ جوړ په خبر کې پروت نه ګیره کې فرق ہو نه بدن کې فرق ہو نه جامو کې فرق ہو نه کفن کې فرق ہو دا سیو لکه چې سړی په خوب ودی دا زما یقین دی چې 243 کالو پورې هغه خدای محفوظ ساتلی دی نو اوس په محفوظ صحابه کرام په بیان کې راځي بخاری شریف چې د حضرت معاویه صاحب زمانه کې د احد شهیدانو سره چینه د هغې کې اوبه به راتلې ډېر باران نو بعضې مړي څرګند کړي صحابه کرام ناغو وی دا چې د چا قبرونه معلومي او چا ته معلومي نو دا شهیدان او چې بل ځای ته برطرفه کړي حضرت حمزه چې کوم دی ښخ دی دې ځای کې دی نو دې دې خوړ کې او دې لاندې ځمکه کې اوس هغه خوړ هم ډک دی دی رسته وړي دي بره کړي دي نو اوبه راتلې او دا مثلا ده که په مقبره اوبه راشي او نو مړي نقل کولی شي او هغه وخت کې نقل کوي چې په ځمکه دا اوس وکړي چې دا زمونږ ځمکه ده او بغیر اجازت هم پکې مړي ښخ کړي دي هسې د مړي راښکل یا منتقل کول بند دي په اسلام کې بس خدای ته یې پرېږدي دا مسله ده که قبر دی کنهسته او خبر مړی دی پکې کېښود او لحد پې ورپرېوت بیا به یې نه سپړی بس پرېږده چې څه شوي دی هغه شي نو دا بعضې خلک د یو وطن نه بل وطن ته مړي وړي دا ښه کار نه دی په شریعت کې بند دی یا مړی امانتن خښول نه بس مکه د خدای ده که دعا ورپسې کې هر ځای کې رسي که صدقه کې هر ځای کې رسي نو نقل کول په اسلام کې بند دی نو دا ده چې مقبره باندې باره دغې د سین خواته سینې وړي نو بیا یې مړي منتقل کولی شي حضرت معاویه صاحب دا مړي وباسي یو صحابي دی جابر او یې پلار مې چې روغ شپږ نیم 40 کاله تېر شوي او دا شهیده نو بالکل روغ جوړ محفوظ یو صحابي په خپل زخم لاس یې ښه داسې خو په غشي به لګېدل نو هغه مونږ ورته دا لاس را دی خوا که نو بیا لاس یې هغه دی ته لاړ شکلونه یې روغ بدنونه یې محفوظ بعضې شهیدان خدای خبر کې محفوظ ساتي او انبیاء کرام هم قبرونو کې محفوظ دي هغې روغ جوړ صحیح سالم حضور پاک یو ځل ویل چې څوک په ما درود شریف وایي نو ما ته یې ملایکې را رسوي او زه د هغې جواب ورکوم نو چا ورته ویل صاحب کیف وقدرمت ته خو به زرې زرې شوي په خبر کې نو ته څنګه جواب ورکړې وایي تاسو ته دا پته نه لګي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء ځمکې باندې دا حرام دی چې د پیغمبر جوسه وخوري پیغمبران په قبرونو کې محفوظ یې روغ جوړې ځمکه ورته تکلیف نشي رسولی نو هغه عالم دومره مدپس روغ جوړ او محفوظ نو دا د خدای د قرآن صفت دی چې دا د خدای کلام دی دا د جهان په بل کتاب سر بکاف سر بلندی و بند